محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن الإيذاء. مسلمان تا تکلیف رسول حرام دی. مسلمان سکے چی پنوم انسان بلکہ انسان سکے چی پنومی سا والا شے نا حقا ورطا تکلیف رسول حرام دی. ددی پا حق لا سورت احزاب کی 58 نمبر آیت کی اللہ پاک منتویلی دی اوے مجسی ویلی خالی قال اللہ تعالی اللہ تعالی ارشاد فرمائے لے خدے پاک ویلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات اواغا خلق ایماندارو سړو تکلیف ورکئی او ایماندارو زنانو له تکلیف ورکئی بغیر مکتسب بغیر د څه ګناه خطا بغیر د څه جرم نه فقد احتملوا بهتانا اللہ پاک فرمائی دوی بار کو پخپل سرونو باندې بہتان تور و اثما مبینا او خکار گناہ او ظاهر خبر دا چې څوک ځان ته پسر کی د بہتان پند او د گناہ پند ظاهر داغا انجام برباد دی. د دین مخکې دا آیت کتاب المامورات باب التحذیر من ایذاء الصالحین کې تیر شوی دی. دای مطلب دا دی چې نیکان خلق بنه کړي او دلته خبر رااله چې په نوم مسلمان بنه کړي بلکې مونږه داغه نه یو قدم مخکې واخستو چې په نوم انسان با بے گناہ بے خطا نہ کڑے نہ زارے بلکہ انسان خسکے یو قدم تے مخکلار شا بے گناہ بے خطا با اس سا والا شے نہ کڑے. خلاصہ دا چې دا آیت چې دا اوس مونږ کوم ویلو د سورت احزاب 58 حضرات مفسرین وی دا آیت د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بارک نازل شوه دی چې سکسانو پاغي باندې تهمت لګولیو او هغه واقع هوتا سویل د زنا توري ور پورې کړو او مدینه کې د منافقانو هډ او سردارو سرغانا عبداللہ ابن ابی ابن سلول هغه دا اوازو چته کړي او بیا د شورا خسته و او نبی له صلوات والسلام ته څومره تکلیف او عائشہ بیبی ته دوی دا لوی بهتان او ښکارا ګناه والا کار کړي دي او بعضی مفسرین رائے دا چې دا آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ بارک نازل شوه دی. چا بارک چې چا حضرت علی رضی اللہ عنہ تا کنزلیو کی بدر دی ویلی وی د گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف رسول او بیا جمهور مفسرین وی یو خبره ورګداراله چې آیت د عائشہ بی بی بارک نازل لیکن چې چا په تور پورې کړو
او څوک وایي چې دا حضرت علی رضی الله عنه بارک نازل دی او جمهور په ډله مفسرین وایي دې کې تمام صحابه داخل دي لکه یو روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي صحابه کرام مبارکی الله الله فی اصحابی الله نو ویریږي زما د صحابه په معاملې کې الله الله فی اصحابی الله نو ویریږي زما د صحابه او زما د شاګردانو په معاملې کې لا تتخذوهم من بعد غرضا زمانه بعد دی د ملامت نشان او نخا جوړ نه کوي هدف چې زما په صحابه بیا ملامت وایي فمن احبهم فبحبي احبهم چې څوک صحابه سره محبت لري نو زما سره د محبت د وجه نه ور سره محبت لري ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم او چې څوک صحابه سره بغض لري نو ما سره بغض دی داغه بغض د وجه نه زما مرګري بدی شي یعنی څوک چې د صحابه سره بغض لري کنه نو صحابه د چا مرګري صفا خبر د دې مطلب دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بغض دی الله دې د صحابه محبت مونږ او زمونږ اولاد ته نصیب کړي او یو بل روایت کې راغلی دي چې چا صحابه ته تکلیف ورکو نبی علیہ السلام فرمایي ما زیو کړولم مال تکلیف راکو زمازړي ازار کو چې چا ز ازار کم هغه الله ناراضه کو او چې چا الله ناراضه کو الله پاک بیان قریب اور کې ورواچ د مسلمان ازارول مسلمان کړول دا حرام دي 1565 نمبر حدیث مبارک دی 1565 مسلمان هغه دی چې د زبان د جبی او د لاس په د تکلیف رسول نه بنور مسلمانان نور خلق په حفاظت کی د مسلمان تعریف داسې نبی علیہ السلام کړی دی چې نور خلق با کچاته فائدہ نشي رسول کنا نو کم از کم دومره وي چې په لاس خپا په جبه بچاته تکلیف نه راسي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے اللہ پاک دے دوڑو صحابہ کرام ناراضی شي اللہ پاک دے ذات ناراضی کی زماستاو د ټول امت د طرف دے اللہ پاک بہترین بدلی ورکی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی چا فرمایلی دی ہوئے مچ سے فرمایلی ما ته هم فرمایلی دی او تاسو ته هم فرمایلی دی او بیا به ګورو چې د دې فرمان مطابق موتا 13 زندگی څنګه 13 کړي او مخکې ورته صحیح اراده ده المسلمو په حقیقت کې مسلمان من هغه څوک دی سلم المسلمون من لسانه چې نور مسلمانان محفوظ وي د جبنا ويده او د لاسنا او زما د جبه او د لاس نه بل مسلمان محفوظ دی خدا کدا منځګزار امرانه بچته نو نور مسلمانان خو پرېدا اور غلط صبر وکا دا درس بند شي ته بیا وګوري زمون د جبه سو کې سمره تیری دي او سمره په ظاهرو کې ککړی دي والمهاجر من هجر او په حقیقت کې مهاجر هغه څوک دی چې د پریګ دی ما نه الله عنه هغه سيزونه چې د کم نه الله تعالی منع کړي مسلمان هغه د کامل مسلمان چې نور مسلمانان د جبه د zarar نه محفوظ شي او د لاس د zarar نه محفوظ شي الله پاک دې مونږ او تاسو خیر رسول والا مسلمانان جوړ کړي الله پاک دې د تکلیف او د آزار رسول نه زمونږ او تاسو حفاظت وکړي